سلامونه احترامات ملګرو جنید خان ما پرون مولانا فضل الرحمن صاحب یو پریس کانفرنس کړی دی چې په هغه پریس کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن صاحب په مسلم لیگ نون باندې ډېر غټ الزامات لګولي دي. هغه طرف نه بیا رانا ثنا الله هم پریس کانفرنس کړی دی, یو انټرویو کې هغه خبرې کړې دي چې هغه په مولانا فضل الرحمن باندې شدید تنقید کړی دی او د پی ډی ایم چې کوم 14 میاشتې ناکام حکومت کم حکومت نه چې عوام خفو دا غي ټول الزام په مولانا صاحب باندې لګول دي. مولانا صاحب خپل پریس کانفرنس کې کوم خبرې کړې دي سره هم په دې ویډیو کې شریک کوم پیپل پارټي هم د مسلم لیگ نون نشاله شوې ده باغې باندې هم خبره کو تر اوسه پورې دا نه در ډیسایډ شوی چې د ملک وزیر اعظم بسوک وچون کې الیکشن په 8 فروری باندې شوی دی. نن 15 تاریخ ته تر اوسه پورې هیڅ پته نه لګي چې وزیر اعظم بسوک ډیر ټایم نه خرابو چې کوم اپډیټس دغه طرف ته راځي. مولانا فضل الرحمن صاحب پرون پریس کانفرنس کړی دی چې د نواز شریف دی پکې مطلب ټوټلی مخالفت کړی دی. پی ټی آی د پرای هم یو گرین سیګنل ورکړی دی, مسلم لیگ نون نه ګلی شکوي هم کړی دی, خو بل طرف ته رانا ثنا الله هم پریس کانفرنس کړی دی او پی ټی آی او پی ډی ایم حکومت چې کوم دی پی ډی آی نه د پی ډی ایم حکومت رانا ثنا الله خبرې کړې د هغه حواله سره چې د هغه حکومت ناکامي وجه مولانا فضل الرحمن صاحب هغه ګرځولې دی. مولانا فضل الرحمن صاحب ویلي دي چې زه انتخابي نتایج چې کوم دي دا ټوټلی مسترد کوم, دا داندلی شوی ده, نه خپل د حکومت حصہ جوړېږم او نه د وزیر اعظم ته اوټ ورکوم, نه د وزیر اعظم اوټ ورکوم او نه خپل د حکومت کې زناسته کوم. مولانا فضل الرحمن صاحب په شهباز شریف د اوټ نه ورکولو خبره کړې چې زه شهباز شریف ته د وزیر اعظم اوټ نه ورکوم. اوس مولانا صاحب چې کوم دی هغه شهباز شریف ته اوټ ولې نه ورکوي, نو دی مطلب دا چې مولانا صاحب ته پته لګېدلې ده چې نور شهباز شریف سره یو ځای کېدل زما لپاره خطرناک دي. زما سیاست چې کوم دی دغه خلکو سره که زه کینم خرابېږي. څنګه تاسو له معلومه ده په دې الیکشن کې دا کوم الیکشن چې وشو په دې کې د اے ان پی کم حالو د جے یو آی کم حالو هغه څه د ستاسو وړاندې دي. عوام چې کوم دي ټوټلی د دې پارټیانو مخالف شوی ځکه دی چې همدغه اے ان پی همدغه څومره هم پارټیان د عدم اعتماد په عمران خان باندې کړو او د پی ډی ایم حکومت جوړ کړو. جی په کې پی کې کې الریډي د مولانا د پارټي ډیر خراب پوزیشن دی. شریف خاندان سره لاس ملاویدو باندې مولانا ته ډیر نقصان رسیدلی دی او مولانا دا پته لګیدلی د کوز دوباره د سره زه ناسته کوم نو کې دې شي د اشته سیاست کې لګ ډیر کم پاتې دی نو کې دې شي دا مې هم خراب شي. اوس پیپل پارټي هم اعلان کړی دی چې موږ شهباز شریف ته د وزیر اعظم اوټ ورکو خو موږ ته وزارتونه نه اخلو. جی اوس ای وزارتونه ور نه اخلي, مطلب وزارتونه هم لاسو کې انکار کوي. دا وزیر اعظم اوټ ورکوي لکه دای له خپته لکه سوري کشتۍ کې څوک ټریولینګ کوي څوک هم نه کوي. یو داسې جاز کې به څوک سفر کوي چې د هغې انجن الریډي خراب شوي. دای له پته لګېدلی چې شهباز شریف حکومت چې کوم دی دا لانګ ټرم دپاره نه چلي, دا که کاله مو چلي ډېر زیات دی. دای له پته چې د حکومت ختمېدو واله دی نو ځکه ورته پیپل پارټي هم سات نه ورکوي. ورله وایي چې وزیر اعظم جوړ شه لکه کوم ګم دی هغه پر شهباز شریف راشي وزیر اعظم جوړ شه خو وزارتونه مه راکوه. پیپل پارټي هم ولوي او مولانا خو له صفا انکار کړی چې رور اسمبلی کې د سره ناسته پاسته نه کوم زوی زه خو د وزیر اعظم هغه اوټم نه درکوم. مولانا ولا صفا الفاظو کې ویلي. جی ها اوس لکه دای لپاره لګیدل کدی سره یو ځای کېږي خپل ځان په خپل تباکول دي سوري کشتۍ کې مزل کول داسې دي لکه خپل ځان وبول غرزول دي. نو دای ځکه اوس دغه سره نه کینیو. بل آی ایم اف چې کم دی 13 راتلونکي چې کوم میاشت مارچ کې په هغه کې به آی ایم اف سره د یو ځل بیا ناسته کوي چې کم قرضه پاتې به آی ایم اف همدغه حکومت لور کوي کوم حکومت چې جوړ شي. درې کشتنو د آی ایم اف د قرضې یو چې کم دی نگران حکومت هم دی پی ډی ایم ایشتلې دی. دویم بیا نگران حکومت نه کم چې د دې حکومت او پی ډی ایم حکومت چې کوم بیا نگران حکومت یو کس توي شو یو کس چې کوم دی هغه اوس پاتې دی نه چې د دې ملک وزیر اعظم څوک جوړ شي نو هغه به آی ایم اف ورکوي. نو آی ایم اف چې قرضه ورکوي به سره خپل معاهده هم ساين کوي نو هغه معاهدو نه پس په پټرول هم ګرانېږي بجلی هم ګرانېږي او چې کم ناروا لوډ شیډینګ دی ګرمۍ کې روان دي نو هغه له هم ځان ټول ټینګ کوي. نو دا ټول ارسه سیاره چې کوم دا خلک په نواز شریف پسې کنځلې کوي او دې ځکه پی ټی آی لم پکار دي چې حکومت وانه لي دا پی ډا اوس الریډي ارسه چې کوم دی خراب طرف ته روان دي ګرانی او ځل بیا روانه ده مخکې اوري. ټول سیاسو پارټیان چې کوم دی هغه له پته را چې شهباز شریف حکومت لانګ ټرم ته نه چلی ځکه ور سره پیپل پارټي او جے یو آی هم سات نه ورکوي. جی بل مولانا فضل الرحمن سے پی ټی آی حواله سره هم هغه خبرې کړې پرون ته صحافي تاسو کو چې عمران خان جیل نه دا پیغام را لګل چې مونږه مطلب مسلم لیگ نون سره پیپل پارټي سره او ایم کیو ایم سره اتحاد نه کوو. مطلب هغه صحافي مولانا صاحب لوي چې رستاره پارټي نو مینه دیشته نو آیا که شر چانس جوړیږي ته عمران خان سره اتحاد وکي نو د هغه په جواب باندې مولانا فضل الرحمن صاحب ولوي کچري عمران خان چې وای خته یو د مونږم وای خته یو د نو بیا بالکل دغه چې کوم آینه د زمون چې کوم سوچته دغه چې کوم سوچته کچري دا یو نو بالکل دا هغه جواب ول ورکړی دی. مطلب مولانا فضل الرحمن صاحب یو گرین سیګنل هم ورکړی دی. خو تاسو مال په کمنټ کې وای چې پی ټی آی له پکار دي چې مولانا فضل الرحمن سره اتحاد وکي کنه یا مولانا له پکار دي چې پی ټی آی سره
اتحاد وي کنه د حواله سره تاسو په کمنټ کې ضرور ما سره خپل رائے شریک کړئ ځکه مولانا فضل الرحمن صاحب نه چې پرون کوم پریس کانفرنس کړی دی ټوټلی د مسلم لیگ نون خلاف کړی دی خدا خو مولانا صاحب پریس کانفرنس کو هغه طرف نه بیا رانا سره الله چې کوم دی زما خیال ایروای نیوز سره یو انټرویو کې ناستو چې کړه نصر الله مولانا فضل الرحمن صاحب حواله سره ویلي د پی ډی ایم ناکامه 16 میاشتې حکومت زمونږ غله کې اچولو کې د مولانا بنیادی کردار وجي زمونږ دغه ناکامه حکومت وای مولانا موږ له په غله کې راچولې دی او دغه چې کومه مطلب فیلورز دي دغه ذمہ دار ټول مولانا صاحب دی په پی ډی ایم حکومت زرداری او مولانا نواز شریف او شهباز شریف قائل کړو جی په پی ډی ایم حکومت باندې مولانا صاحب او زرداری لګیدل او چې د نواز شریف هم قائل کړو شهباز شریف هم قائل کړو چې بالکل پی ډی ایم حصہ تخپل جوړه کا نو په دې حکومت باندې خو خواله د موږ لپاره چې حکومت ته سره پاره غلي خپل کیسونو ختمولو تر غلو قرضې وښته پیسې وښته نواز شریف ته لارې کولو کې اخواله دی پاغه باندې موږ ډیټیل سره ډیسکشن کړو خدارانا سره ولا چې کم دی هغه د مولانا صاحب حواله سره دا خبرې کړي چې دا هغه خلک چې په سټیج باندې به ولاړو یو بل سره لاسونه ملو کړو یو بل سره به لاسونه نیولیو او بخقته بوله د ټولو پارټیانو سمره پارټیانو مزه شوی دا غي عوام چې کوم مخته بوله غي ولاړو او کلیپینګ او لاسونه به ولا ټاپېدل جی نو دا زموږ د عوامو سخته بې وقفتیا راځي دا خلک دي دا نن یو بل سره جنگ جګړه یو بل سره په سټیج او بیا سبا یو بل سره ناسته پاسته او استعمالي ګو پکې مونږ عوام جی نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام